چې قیدیان سازیږي نو د قیدی سره به څه رویه پکاري او که زمونږه قیدیان د هغې سره راشي د هغې به څه رویه وي نو بابو فقه کې لسی باب دې ثابت بیان د آزادولو د قیدی کې حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العائن رسول الله فرمائل قیدی آزاد کئی یعنی الاسیر دا سی لفظ دے کہ دے مانا گرانوا دیتا درج فی الحدیث ہوئی چراوی ہو لگی او کم حدیث ذکر کئی دا آغا حدیث لفظی مانا گرانی نو راوی ورسر خپل ترجمه ټل کی او مرګری کی ورسر نو معنا دا شوا یعنی الاسیر د رسول الله د عانین مقصد قیدی دی او اطعم الجائع او نبی اکرم دویم حکم داو کو چې وګه موړ کوي څوکم چې وګه موړ کوي او وعود المریض د بیمار پرسی وکي نو په دې حدیث کې درې حکمونه رالل قیدی آزاد کړي او وږي ماړه کړي او د بیمارانو تپوس وکړي حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا مطرف ان عامرا حدثهما چې عامر دیتا بیان کړو عن ابي جحيفه دا ابو جحيفه قال ابو جحيفه واي قلت لعلي وما علي رضي الله عنه تو فرمائل کہ هل عندكم شيء من الوحي الا ما في كتاب الله وی ما دا علی رضی اللہ عنہ تپوسو کو چې هل عندکم تاسو د اهل بیت سره شی شته د وحینا علاوه دا غل چې په قران کې دا راته دا لفظ په حدیث کې چې دا په دې شیعاګانو کې د روافضو بیخکنی کوي روافض او شیعاګان دا قسم خبرې کوي چې دا د قرآن علاوه اهل بیت ته خدای پاک خاص علم ورکړی او خاص وحی ورته کړی دی قرآن علاوه دروغ وي علي صاحب د اهل بیت سالار دی مشر دی او دا غنا ابو جحیفه تپوس کوي وی تاسو سره د قرآن علاوه څه وحی شته نو علي رضی الله عنه ورته جواب ورکوي وای چې او قسم خوري په الله باندې قال علي فرمایل والذي فلق الحبه هغه خدای مې د قسمی چې دانه شلولې ده چې دا دانه ته په ځمکه کې واچي د غنم او د جوار او د ارس دا اوشلی او تیغې تیر وباسي هغه خدای مې د قسمی چې دانه شلولې ده او وبرئ النسمه او پیدا کړی دی روح لرا روح پیدا کړی دی انسان پیدا کړی دی دا او ما اعلمه ځان نه پوهېږم ما اعلمه الا فهما يعطيه الله وای چې ما اعلمه زه نه پوهېږم یعنی موږ ته څه پوهه نه ده راکړی شوې الا فهما يعطيه الله
مگر پوهه چې الله یې په دې قرآن کې چاته ورکړي. وی الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن بدق شی او وما في هذه الصحيفه من سره بل سنشتا او دا یو څو خبرې را سره دي په دې فایل کې او دا فایل با حضرت علی په خپلې توري په تیږي کې ځان ساتو. نو ما سره بس موږ سره دې قرآن نه علاوه بل څه نشته او زما سره چې په دې فایل کې څه دي دا دي څه دي. قلت وما في هذه الصحيفه صیب تا سره په دې فایل کې څه دي؟ قال وی ما ته ویل چې العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. درې خبرې پکې دي کمې کمې. یو د دیت مسله پکې ده یوه، دویم د آزادولو د مرئی مسله ده، د قیدی مسله ده چې قیدی آزاد کړي، او درېیمه دا ده چې والله یقتل مسلم بکافر، مسلمان به په کافر نه وجلی کېږي. دا د کافر نه کافر حربي مراد دی. نو کافر با مسلمان به په کافر نه وجلی. دا درې خبرې موږ سره دي او نور زمونږ د اهل بیت سره داسې خصوصي علم او خصوصي وحی نشته دا چې څوک سوي داسې دروغ خوري. دلته ستاسو پر 4 حاشیې کې لیکي بابو فکاک الاسیر من ایادی العدو. خپل قیدی مسلمانانو باندې څنګه مسله ده چې د دشمن په لاس کې بمال او بغیره، د مال په ذریعه او د مال نه علاوه چې په کومه ذریعه ستا طاقت کېږي راازاده یې. نو انفکاک او انفکاک بفتح الفاء ويجوز كسرها التخليص زادولو ته وایي. قال ابن بطوال یو ډېر لوی عالم تیر شوی او انفکاک الاسیر واجب علی الکفایه. په مسلمانانو باندې د مسلمان رازادول دا واجب دی علی الکفایه. معنا دا ده چې د چا وس کېږي غیر آزاد. اوس عافیه صدیقه موږ څنګه رازاده کړو چې زمونږ په نیت او په اراده شي نو موږ یو سیکنډ بم د امریکې په جیل کې نه پرته. ګناه یې څه کړې ده؟ خو زمونږ خو وس نه رسېږي. د دې حکومت رسي د نواز شریف نه به الله تپوس کوي، د شهباز شریف نه به تپوس کوي الله پاک، د دې چیف اسټاف نه به الله تپوس کوي چې تاسو باندې یو واجب عملو تاسو ولې نه دی کړی. او به قال الجمهور، دا مسله اتفاقی د جمهور علما په دې متفق. وقال اسحاق ابن راهوی من بیت المال. دا به مسلمانان چې رازادی نو دا اسحاق ابن راهوی رحمه الله دا مسلک دی د مسلمانانو د بیت المال په روپو آزاد کړي. او وروي عن مالک ایضا، د امام مالک هم دغه رای ده. وقال احمد يفادي بالرأس واما بالمال. امام احمد ابن حنبل وی ستاسو یو مسلمان الته قیدی دی، دا کفار قیدی پکې ورکې وغیر آزاد کړي. نو منګه دلته د امریکې یو مجرم چې 3 کسانی په لاهور کې مړه کړه او دی د خدای دشمنانو هغه امریکې ته روغ جوړولېږه او دونه ملک چې ډاکټر عافیه غریبۍ پر آزاده کړی دی. یعنې یو بېخوندي دی، دا په دین پوهه نه دي، دا جاهلان اعظم دي، ځکه خدا دا لوبې کوي لګیا دي. او ولو كان عند المسلمين
أسرى وعند المشركين أو واتفقوا على المفادات تعينت. نو کچرتا د مسلمانانو قیدیان د مشرکانو دوی سره او دوی په دې باندې متفق شي چې هغوی پیډیالي او دوی پیډیالي نو وادي دي یو بل اور آزادي کې په دې باندې کار کوي په دې کوي. بهرحال دا وقال ابن الهمام لا يفادي بالأسارة عند أبي حنيفة. امام ابو حنیفه دا رائے دا چې دا فائدہ با دغه چې کوم دی افاده به دا په اساره او نه ورکوي، یعنې قیدي به په قیدي کې نه ورکوي. هذا احد روایتین عنه وعليها مشى القدري وصاحب الهدايه وعن ابي حنيفه انه يفادي بهم. یو بل روایت ته وکلک دی چې مشرکان ورکا او مسلمانان تیر آزاد. دیو زمانه کې دا دلته را بټوچي پانسي شوی نو بیا دلته بعضې دغه چې کوم دی پیپلیان دغه ته تلي دی کابل ته، نو بیا دې ځای نه یو جهاز یې وتښتو زموږ، یا به ستاسو یاد کې راځي که نه راځي. جهاز یې وتښتو هلته، نو هغه ضیاء الحق صاحب زمانه وه، نو هغه ویل چې دغه دی دا زمونږ هغه د کابل په ایرپورټ کوز کړی و، ویل چې دا موږ در پرېږدو خو زموږ یو څو کسان دي پرېږدي. نو یو څو کسانو هغه یې پرېښودل، پرېنښودل بوی تلال ته په کابل کې هغوی ته حواله کړه. نو ضیاء الحق صاحب ویلي چې یو څو څښا انډې مو ورکړه، خپل عوام هم ترې آزاد کړه. دا راګه الفاظ ویل یو څو څښا انډې مو ورکړې او خپل قیدان هم ترې آزاد کړه او خپل جهاز هم ترې آزاد. دا اوس چې د پاکستان دعوې کوي که نه، دې خلکو دا لوبې هم کړي دي. دا زما خیال دی دته خو به یاد وي، خو دې مسلو کې به د ګوتې نه واري سرور خیال دی ځکه ډېره زیاته وختي نه ده دا خبره. نو ځکه دغه خبره دا ده چې دا قیدیان به آزادول پکار. بابو فداء المشرکین. امام بخاری باب دی په دې خبره کې چې د مشرکانو نه فدیه اخیستل څنګه دي په مال باندې، نو د دې خبره کوو. حدثنا اسماعیل بن ابي اویس حدثنا اسماعیل بن ابراهیم بن عقبہ عن موسى بن عقبہ عن ابن شهاب حدثني انس بن مالك ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وی سړیو د انصارنا اجازت حاصل کړه د نبی علیہ السلام نا، فقالوا یا رسول الله، دا الله پیغمبره اذن منگ تا اجازت وکا. انصار ورته وی مشران، منگ تا اجازت وکا پل نترک لابن اختنا عباس، چې پریدو منگا د خپل خورئی دپاره چې عباس ته فداءً فدیه. د الله شان ته وګوره چې نبی علیہ السلام ته عباس هم په قیدیانو کې راغلی. دې بخاري کې به تاسو له راشي کوم انصاري چې را روان کړی و هغه دومره و، او عباس دی لوی سړی و، د پیغمبر خدا سره هم دا کورنۍ ټول مجسم او غټ غټ تکړه خلک و. ځان چې ورته یو کاته را روان کړی دی، انصاري ته وایي په رښتې در سره تعاون کړی دی. نو دا دې څنګه راوسته، ته دومره وړوکی یې او دا دومره غټ سړی دې را روان کړی، په رښتې در سره تعاون کړی ده. دا یې تړلی و، نبي اسلام دوی تړی ده. نو انصار رالل ځکه چې هاشم د نبی علیه السلام په نیکونو کې هغه یو زنانه دغه نکاح کړی دی یو زنانه سره، لیلا نوم یې و، او هغه د انصارو د قبیلې بنو نجارو نه وه.
نو بنو نجارو دعوه وه چې دغه د عباس زمونږ خوری دی نو د خورۍ دپاره یې سفارش کوي چې یا رسول الله ته مونږ ته دا اجازت وکړه چې مونږ دا دغه ماف کړو دا خوری ماف کړو دنه نه اړو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایل فقال نه لا تدعن منه درهما یو روپۍ به ورته نه پرېږدئ یوه بلکې نبی علیه السلام ورته وویلې ته به خپله هم ورکې او د عقیل به هم ورکې د علي صاحب ورور هغه هم په قید کې راغلی مشرکانو سره هم راغلی هم قید شو خپله به هم ورکې او د وراره به دې هم ورکې نبی علیه السلام ویل چې وراره ستا دا دغه دی که نه چې زه بیا خلکو ته ورغوي نیسم او سوالونه کوم یعنې ما سوالګری کې چې څه دي رانه ټوللې هغه ویل ولې هغه مال څه شو چې ته راتلې د مشرکانو سره او زما چاچي دی ګوټ ته بوتله د کوټې او ورته دې ویل چې دې ځای کې مې دونه مال خښ کړی دی دونه مال که زه هلته ما باندې څه چلو شو نو ستا او ستا د بچو به کېږي هغه دې څه کوه ویل دا تا نه چا ویلي ویل نه ما ته زما رب ویلي دي چې ستا دې تر دا لوبه کړې ده عباس صاحب دغه پورې وخت چې د بډې غوندې و سم اسلام یې نه و راوړی مسلمان شو نو دا انصار چې کوم دی د خورۍ دپاره درخواست وکړو نبي علیه السلام مسترد کړ وقال ابراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين نبي عليه السلام ته مال راوړی شو د بحرین نه نو فجاءه العباس عباس صاحب راغی چې راغی فقال یا رسول الله اعتني مال خو دې سره راکړه که نه دا 1 لاک درهم یې راوړي فإني پادیت نفسي و پادیت عقیلني یہ حدیث کې راغلی ما خو ځان پیډیا هم ورکړې وه او د عقیل نه به هم ورکړې وه او قرآن زمونږ باره کې دا خبره کړې ده چې دې پیډیا ورکوونکو ته قرآن دا ویلي چې کیدای شي تاسو له الله تعالی دې عوض په دنیا کې هم درکړي خیر دی خفه کېږي مه ورکوئ اوس دا نو ما د ځان هم ورکړې وه پیډیا او د عقیل مې هم ورکړې وه فقال خذ ما خذ فاعطاه في ثوبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې والا نو فاعطاه في ثوبه وری کدله په جامه کې دا مطلب دا چې صادرګي ورته ورته سونه وړي نو حدیث کې بتا سو راشي عباس صاحب دا لپړ ډکې او دا صادرګي کې ورچي او ډبلې روپۍ وي نو چې خپل ته برابر کا کنه نو پاسه تاوي کو نو چې زور کني شو چتا ولې نو نبی اسلام ته چې د مرګ ته وی چې را تراواړی کنه هغه نه مرګ ته نه ول ته خو مې وراري تیرا واړه ول زم د نظر راو دونه ویسه چې وړې شو چتا ولې شي نو کمې کړې دي وې ګورځولې په لپو ته کمې کړې نو بیا ورته وایي بیا چوچته بیا نه شو چته ولې نو بیا ورته وایي چې د مرګ ته وسوه چې دا خو راته راوړی نه مرګ ته نه ته خو مې ورارې ویل نه زم د درو بیا یې ته نورې کمې کړې چې نورې کمې لږې پاتې شوې نو بیا اوچتې کړې او داسې یې راواړولې راواړلې پرې کیسو کیسې ځي نو بیا یې سم سره سر داسې کړی دی چې ته ځي سپین ګیري ته وګوره دی به پې سودونه مین دی پیټ یې نو بیا یې ورته ګوري دا به تاسو له روایت الحدیث کې راشي حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر دا دی چې و
دا محمد زوی د جبیر وای زوی د مطعم د خپل پلار په باره کې د جبیر په باره کې چې وکانه جاء فی اسارا راغلی و دی په قیدیانو د بدر کې د قیدیانو د بدر معنا دا نه ده چې دی د بدر په قیدیانو کې قیدي نه و دی د هغې په ازادولو کې راغلی و چې دا ما ته آزاد کا قال سمعت یقرأ فی المغرب بالطور دا جبیر صاحب وایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام د ماښام مونځ کوي او سورې طور لولي او زما باندې داسې یو اثر د هغې وشو او فورا مسلمان شوم د یارې نه زما خیال پر دې به بس کنن باب الحرب اذا دخل دار الاسلام بغیر امان